अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात में मनी काउंटे के मिनटे कड़ सर मेरे गले में तकलीफ जलन मुंह कूल कर लंबे सांस खो पट्टों में खिंचाव कमर में दर्द यूरिन में जाग एक पाव को नी में सोजश सुस्ती थकावट دا سیده دا په اکثره انزایټي کې داسې کېدلی شي د انزایټي مریضانو ته داسې محسوسیږي چې یاره یو ځای کې درد بل ځای کې درد اصل کې وي داسې نه خو د هغه ډېر زیات یا د سټرس د وجې نه هم داسې کېدلی شي یا د انزایټي د وجې نه هم داسې کېدلی شي مختلف کنډیشن کېدلی شي او مختلف وجې کېدلی شي ښه خبره دا ده چې داسې کنډیشن تاسو ته کله راشي کله یو ځای خوږېږي کله بل ځای خوږېږي پته نه لګي چې ماته څه وضع ده څه چل دی یره ورسره راځي نو چې یره راځي اکثره انزایټي کې داسې کېدلی شي په دې کې ښه خبره دا ده چې تاسو خپل نفسیاتي علاج وکړئ دا چې کوم ستاسو پټې خوږېدل یا ستاسو په وجود کې دردونه دغه انویسټیګیټ کول پکار وي چې پته ولګي چې یاره څه پکې شته یا نشته خو څه چې اکثر داسې څه وي نه بهتره خبره دا ده چې تا ته کوم هم قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي دا سره رجوع وکړه او ورته علاج وکړي چند میډیسن درته ښیم چې تا ته په دې سره ارام راتلل شروع شي یو د ټول نه پیله میډیسن په دې کې زموږ سره استعمالیږي اګنیشیا ماره چې په فیمیل کې ډېر زیات استعمالیږي د سټرس انزایټي دپاره یا د ډپریشن دپاره ډېر ښکلی کار کوي 15 قطرې د هغې نه سهار اخیستلی شئ دویم میډیسن دی نیټرمیور 200 15 قطرې تاسو د هغې نه هم روزانه اخیستلی شئ ماښام اخیستلی شئ ډېر ښکلی کار به درکوي دریم میډیسن په دې کې ستاسو سره زموږ سره کار کولی شي ارنیکا مونټانا په 200 کې 15 قطرې د هغې تاسو روزانه اخیستلی شئ ښه خبره دا ده که چېرې داسې کنډیشن وي او تاسو د دې سره ریکوري ونه کړه نو ستاسو کوم هم نږدې ډاکټر وي هسه رجوع وکړه به تاسو ته صحیح علاج وکړي انشاءالله الله پاک به پیدا درکړي دعاګانو کې یاد ساته د الله په امان